أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نورانی قاعده دا په دنیا کې تقریبا او خصوصا زمونږ په پاکستان کې دا د ټولو نه زیاته اړاوېدو والا قاعده ده. نورانی قاعده د دې د مصنف ته د الله تعالی درجات بلند کی تقریبا چې د پسې ډېر زیات ثواب دي، ځکه چې دا قاعده په پاکستان کې ډېره زیاته پړاویږي. او دا داسې قاعده ده چې ماشوم صحیح طریقې سره ووایي، ټول قرآن شریف دله بیا ورځي. د اولې سپارې نه وال اخره پورې کوم ځای کې چې ته نه تپوس کوې هغه ورته ورځي چې دا صحیح طریقې سره وویلی نه بیا ناظره کې رواني. په دې قاعده کې 14 تختې دي او اخره کې پکې یو خاتمه ده. په دې کې به انشاءالله مونږ په اولو 3 تختیو کې حروف زده کوو. حروف په 2 قسمه دي، 2 حرفیز او 3 حرفیز. 2 حرفیز حروف چې کم دی نو دا نشي راښکې اوږدېږي نه، او 3 حرفیز چې حروف چې کم دي په دې کې مد کېږي اوږدېږي تقریبا د 5 الفونو عمره. دلته وګوره دا 2 حرفیز حروف دي، په دې کې 2 حروف دي، ح او الف. ناقصې دا شو، دا کم باندې چې مد شته دې کې 3 حروف دي، خیال دی د جیم یا او میم، دې ته 3 حرفیز حروف وایي. نو په اول تختی کې په دې کې مفردات دي. مفردات جمع مفرد دا یو ته وایي. دې کې ټول حروف چې کوم دی الګ الګ ځان ځان ته لیکلي یو یو، دې ته ځکه مفردات وایي. ټول حروف ځان ځان ته دي. دویم تختی کې بیا انشاءالله مرکبات به وایو. مرکبات جمع د مرکب، د مرکب د یو نه چې زیات شي 2 3 یا 4 نه دې ته مرکب وایي. نو په دې دویم تختیم کې په بعضې کلمو کې 2 حروف دي، بعضو کې 3 حروف دي، دې ته ځکه مرکبات وایي. په دریم تختی کې به انشاءالله مقطعات دي. مقطعات تقطیع، دا مقطعات حروف چې دا چې قرآن شریف کې چېرته هم راشي نو دا ځان ځان ته ویلی شي، قطع جدا جدا، لکه الف لام میم. نور ځای کې چې الف لام میم راغلی یو ځای نو تقریبا علم راځي که نه، الم تر کیف شو یا الم تر الی الذین، او دلته کې الف لام میم دا ځان ځان ته ویلی شي. دا اکثر د صورتونو په دې سرونو کې دا لیکلي دا مقطعات، دا ځان ځان ته ویلی شي، قطع تقدیع جدا جدا. انشاءالله په دې 3 تختیو کې به اولو 3 تختیو کې به مونږ حروف زده کوو. اولو 3 تختیو حروف خلاصه او مقصد چې کوم دی نو هغه حروف زده کېده دي، حروف پیژنده دي صرف. په اول تختی کې مفردات، په دویم کې مرکبات او دریم کې مقطعات. دې نه خو به انشاءالله بیا حرکات شروع کړي، بیا تنوین، بیا ورپسې کړي حرکات، حروف مده، حروف لین، داسې به ورپسې انشاءالله ځو. نو حروف چې کوم دي دا په 2 قسمه دي، 2 حرفیز او 3 حرفیز. 2 حرفیز حروف چې کوم دی نو دا به نه راکاږي اوږدېږي نه، یو الف عمره ده اوږدېږي. او 3 حرفیز حروف چې کوم دي دا د 3 الفونو نه والې تر 5 الفونو عمره به مونږ اوږدوو.